نن زما موضوع هغه د قرآن شریف د آداب په باره کې ده چې کله د قرآن شریف تلاوت کېدی شي نو د هغې دپاره کم آداب دي نو هغه آدابو سره ویل ضروري دي. اول خو د قرآن شریف باره کې الله فرمایي چې دا خلقو ته سمه لاره ښیي او د نیک عمله مؤمنانو لپاره په دې کې خوشخبري ده چې د الله د طرف نه د هغوی دپاره ډېر لوی اجر او ثواب دی. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله وفرمایل صلی الله علیه وسلم چې په تاسو کې بهترین هغه دی چې قرآن په خپله زده کړي، د قرآن علم خپله حاصل کړي او بل ته تعلیم ورکړي. عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله تعالی د دې کتاب یعنی د قرآن مجید په وجه ډېر خلک اوچتوي او درجه ورکوي، عزت ورکوي او ډېر خلک ښکته کوي، ذلیله کوي. د قرآن شریف د تلاوت آداب دا دي چې کله قرآن شریف کې د هغې نه مخکې مسواک استعمالول، قرآن مجید دپاره اودس چارهدام کول او باوضو تلاوت کول. البته که څوک همداسې وایي او قرآن مجید نسخه لاس کې نه نیسي او همداسې بغیر د وضو وایي نو جایز دی. خجی چې کوم ځای کې چې تلاوت کېدی شي هغه ځای پاک او صفا ساتل پکار دي. د هغې نه چې کوم اخوا دېخوا ګندي هغه هم لرې کول پکار دي او که کېدی شي نو د قبلې طرف ته مخ کول پکار دي. قرآن مجید په رحیل یا په یو چت ځای باندې کېښودل او تلاوت کول. د قرآن شریف د لوستلو نه مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم ویل او قرآن شریف تلاوت په خوشحالۍ سره کول او د زړه په توجه سره کول. د قرآن شریف د تلاوت په دوران کې یو خوا بل خوا نه کتل، چا سره خبرې نه کول. که چا سره خبرې اترې کول غواړي نو قرآن مجید بند کا او خبرې وکړه، خو چې بیا کله تلاوت شروع کې نو اعوذ بالله و بسم الله به دواړه وي. تلاوت په اطمینان سره کول، قرآن صحیح تلفظ سره او د عربی لهجې سره ویل پکار دي. قرآن مجید تلاوت په خوش آوازۍ باندې کول پکار دي. قرآن مجید تلاوت په دومره په تیزه نه کوي چې بل چاته تکلیف ورسي او د زنانو دپاره خو ضروري دي چې هغوی به خپل اواز سلو ساتي چې نامحرمه د بې اواز وانوري. د قرآن شریف تلاوت اهتمام کول، روزانه څه ناڅه د قرآن شریف تلاوت د هغې معمول جوړول پکار دي او په دې عزم او ارادې سره قرآن شریف تلاوت پکار دی چې زه به د دې د احکامو مطابق خپله زندګي تېروم او د دې د هدایت په رڼا کې به زه خپله زندګي جوړوم. قرآن مجید د تلاوت په دوران کې چې د الله د رحمتونو او د مغفرت او د جنت د لازوال نعمتونو تذکره وشي نو د هغې د الله نه سوال کول چې الله زما دا نعمتونه او دا جنتونه زما نصیب کړي او زما مغفرت نصیب کړي. او چې کله د غضب او د عذاب او د جهنم خبره راشي نو زړه له یره راوستل پکار دي او د الله نه د دغې غضب او د دغې عذاب او د دغې جهنم یا د قوم چې په کوم اسبابو تباه شوي د هغې نه د الله جل شانو نه مغفرت غوښتل چې الله موږ معاف کړي او موږ د داسې قسمه عذابونو نه بچ کړي. نو دا کوم ځای کې چې عذاب راشي د عذاب نه پناه غوښتل او کوم ځای کې چې رحمت یا د جنت باس راشي د هغې دپاره د الله نه
دعا وغوښتل چې الله دا مې نصیب کړي. خاجی چې کله په قرآن شریف کې سجده تلاوت راشي نو په قرآن شریف وړل پکار دی او کله کله چې ختم د قرآن وشي نو اجتماعي دعا کله کله پکار ده. ځکه حضرت انس رضی الله عنه چې کله قرآن شریف ختم کو نو خپل اهل او عیال به را جمع کړ او اجتماعي دعا به وکړه. الله دې مال او تاسو له د قرآن شریف د تلاوت د ادا کولو او په ادب سره د ویلو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. آمین ثم